جناتو کی یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوي صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم. ا دیو ورته وایي چې ښه ده داسې چل دی، راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، خو ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یي لیدلی لکه د چندړو لښتې چې بوی. ما سره یو کونټی چا را کړې ده د چندړو کونټی ده داسې د لاس چې وله داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه. سړی به تلو دیو سره به یې ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به یې د چندڼو لرګي راوړه او خرڅول وی. لوی مالدار چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاندړو. چې غره ته لاندړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی، خو چې کور ما ته نه دی معلوم. خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کوم کور کې ډیوه بلیږي، نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کوم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې، ټوله شپه ډیوې چا بلول، او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه یې کتلي یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور یې. اواز یې کړی چې ورته یې چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته. ښه ده جي دننه راشه. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو، څنګه یې ښه یې جوړې. دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه، تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو، یو ساعت لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی، دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم، ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی.